126. سورة البقرة آية نمبر 126. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا إلى آخر الآية. نو حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام واقعا الله تعالی په تفصیل سره دې ذکر کړي او مقصد پکې اصل کې يهودو ته ترغیب ورکول دي چې ګوره ابراهيم عليه السلام تاسو وایي چې زموږ مشر دی، نو تاسو وګورئ چې ابراهيم عليه السلام چې د کعبه جوړ کړې ده او تاسو د کعبې مخالفت کوئ. ابراهيم عليه السلام د بتانو عبادت نه دی کړی، تاسو د بتانو عبادت کوئ. خدای دې الله تعالی د ابراهيم عليه السلام یو درې دعاګانې نقل کړي. ابراهيم عليه السلام چې کله د خپل اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجره په دې ریګستان کې په دې صحرا کې پرېښوده د الله تعالی په حکم باندې، نو د الله تعالی نه دعا وکړه چې رب اجعل هذا بلدا، اے الله تعالی یو خدا خار وګرځوه. مطلب دا دی چې دا خو بانډه ده او په دې کې آبادي نشته، نو یا الله تعالی دې کې آبادي قائم کړه. خو شایي څوک نشته او انسان کې دا طبیعت دی چې د ځان لږه کې نشي پاتې کېدی، خامخا په معاشره کې پاتې کېږي. ابراهيم عليه السلام یو دا دعا وکړه چې رب اجعل هذا بلدا، یا الله تعالی دا خار وګرځوه. نو لما وویل دا دعا یې الله تعالی قبول کړه. د هغې وجه دا وه چې څه وخته پورې د بیبي هاجرې او اسماعیل علیه السلام زندګي تېروله چې بیا الله تعالی د زمزم دا کویې هغه پیدا کړو، دا چینه پیدا شوه او بیبي هاجرې د هغې نه شګې تاو کړې او یو چینه غونته کې رازرغون شوه. نو په دې کې یو قبیله راتله چې هغې ته قبیله بني جرهم وایي. نو دوی چې کله راغلل نو په دغه ځای باندې کارغان تاوېده. نو دوی دا سوچ وکړو چې دلته چېرته اوبه موجودې دي، ځکه د عربو کار دا و دا خانه‌بدوش خلک دي. بس د دوی سره به د خپلې خیمې وې، نو په یو ځای کې په بل ځای کې څاروي به یې ساتل، ګړې به یې ساتلې چې کوم ځای کې به ښځې و شینکي به وه هلته کې به یې پړاو واچو. لږ وخت به یې تېر کړو دغسې، نو بیا بل ځای ته لاړه، دا د هغوی زندګي وه. نو دا قبیله بنو جرهم چې راغله نو دوی وکتل چې په دغه ځای باندې کارغان تاوېږي، نو دوی ویل چې دلته به اوبه موجود دي، ځکه عربو کې اوبه چې دی نو دا یو لوی نعمت دی، اوبه هغه موجودې نه وي. د دې وجې نه کوم ځای کې چې کم نعمت ډېر زیات کمي نو خلک د خپل محبوبې د هغې سره تشبیه ورکوي. وایي صحابه کرام د نبي علیه السلام په باره کې فرمایل
چې یاره د نبي علیه السلام موږ ته دومره خوب دی که نه لکه یخې اوبه لکه هغوی یخې اوبه نه وي خوږې اوبه نه وي ټول اکثر دا اوګړه و دا څښاولې پکې وو نو چې یخې اوبه او خوږې اوبه موجود شوي نو دوی به ډېر خوشحاله وو نو ډایرکټ به دې سویر وایي نبي علیه السلام موږ ته دومره خوب دی لکه یخې اوبه نو دغه شانته کې دا قبیله بن جرهم چې راغله او ویې کتل چې کارغان ته ویږي نو دوی وایي چې دلته اوبه موجودې دي نو چې راغله نو په دغه ځای کې یو ابۍ ده یو ورسره خپل ماشوم زوی دی ورسره نو دوی ورته ویل چې موږ دا غواړو چې په دې ځای کې موږ آباد شو نو بیبي هاجرې ورته وویل چې بالکل تاسو دلته کې ابادېږئ او د دې چینې نو بس پرې خوشحاله شو ورته ځکه قبیله ده خو تاسو به دا کوئ چې په دې باندې به ملکیت د دې چینې به زما وي او تاسو دې به استعمالوئ هغوی موږ کیسه کړو ستا دي خو چې موږ ته اوبه راکړئ بیا د دغه قبیلې نه د حضرت اسماعیل علیه السلام وعده شوې د دغه قبیلې نه بیا چې بابا ابراهیم ورته وویل چې دا چوکاټ دې بدل کړه نو د عربو دې بل قانون ته تاسو ګورئ چې اسماعیل علیه السلام د یوه ښځه طلاقه کړه ام د دغه خاندان نه بله ښځه بیا وکړه هغوی ویل ورکړئ بلکل چې دی نه ده خو بله ښځه درکړه نو اول دعا ول الله تعالی دا قبول کړ چې ابراهیم علیه السلام وی رب اجعل هذا بلدا یا الله تعالی دا ښار وګرځي الله تعالی ښار وګرځي بلکې په ټوله دنیا کې د ټول مصروف ترین ښار چې دی نو هغه مکه معظمه ده 24 ګنټې پای کې رڼاګانې دي او ټرافیک روان دی داسې په ټول بل دنیا کې بل ځای کې داسې نشته دا صرف د مکې معظمې خاصیت دی چې هغه بالکل خالي کېږي نه د هغې ښار د هغې روحونه بالکل لکه ته به دا نه محسوسوې چې دا ورځ دلته راشي که دا د مکې معظمې خصوصیت دی بله دعا یې دا کړې د آمنا چې الله تعالی امن والی وګرځوي نو الله تعالی ولې دا دعا هم قبوله کړې ده مکه معظمه کې چې دی نو امن دی امن پکې څنګه دی د انسان د مال پکې هم حفاظت دی د انسان د جان پکې هم حفاظت دی دغه شانته کې هر قسم امن و امان سکون پکې الله تعالی ایښودی دی په مکه معظمه کې نو آمنا الله تعالی دا دعا هم قبوله کړه درېیمه دعا دا ده چې یو ځای کې امن هم او یو ځای کې مثلا ښار هم دی خو چې په هغې کې غله کموي نو بیا هم انسان وخت نه تېرېږي نو ابراهیم علیه السلام بل سوال دا وکړو وارزق اهله من الثمرات چې الله تعالی رزق ورکړه دوی ته د میوو نه علما وایي دلته کې ابراهیم علیه السلام دا دعا ونه کړه چې دوی له په دې ښار کې رزق ورکړه بلکې په بل ځای کې دی یجبع الیه ثمرات کل شی چې دوی ته د هر ځای نه رزق راځي وایي د هغې وجه دا وه چې ابراهیم علیه السلام وایي چې زما د اولاد به څه ځان کړی خو یا الله تعالی د بل ځای نه رزق ورکړي علما وایي د ټولې دنیا نه مکې معظمې ته رزق راځي بلکې علما وایي چې من الثمرات نه یوازې غله مطلب نه دی ثمره پیداوار ته ویل کېږي لکه حدیث شریف کې راځي وایي ګوره د انسان چې دی وایي د ده د اولاد چې دی وایي دا د انسان په خپله باندې ونه ده او د ده د اولاد چې دی نو وایي دا د هغه ونې څانګې او دا موسي چې دی نو وایي دا میوه ده ثمره ده یا بل حدیث کې دا راغلي دی کله چې د انسان اولاد وفات شي په ماشوموالي کې وی الله تعالی دې فرشتو ته وایي چې تاسو چې د دوی د زړه هغه ثمره راوشکول هغه میوه نو ده څه وایي وایي هغه وایي چې انا لله و انا الیه راجعون وی الله تعالی ورته وایي چې ده دپاره په جنت کې یو کور جوړ کړئ او هغې ته ولیکئ بیت الحمد نو د دې نه معلومیږي چې ثمره میوه یوازې د میوې ته نه وایي بلکې هر قسم پیداوار ته ویلی کېږي که هغه مشینري ده که هغه نور پیداوار دی نو د ټولې دنیا نه چې میوه راځي پیداوار راځي نو هغه مکې معظمې ته راځي بلکې علما وایي چې یا د دې نه د ټوله دنیا مطلب دی نو ټوله دنیا نه ورته راځي ځکه زموږ په ملک کې زموږ ملک مشهور دی په چاولو باندې چې دا غله پیدا کوي نو دا مونږ چې کوم شي ته سیله وایو نو دا به کېدای شي یا درېیم نمبر یا به څلورم وي اصل کې چې صحیح وي چې ده نو هغه سعودي عرب ته ځي ځکه هغوی په ریال کې اخلي او مونږ غریب خلک دا خوړی هم نه شو نو مونږ خولې دې ته جوړې نه دي دا هغه شیخان یې خوري د پاسه دیګړه راکړی چینې پرې راکړی د پاسه روغ پروت یې داسې پرې راشوکوي او وریجې داسې نه شي خوړی داسې خوري چک یې داسې کوي داسې موټه ډکوي او داسې خوري او خو بل کار پکې دا دی په عربو کې چې کرکه د چا نه نه کوي بلکل چې مثلا ته نوکر وي نو ورسره چې کښېنې ښه ټیټ ټاک خوراک ورسره کوه بل پکې دا عادت دی چې رزق مثلا پاتې شي په مجمع کې نو په دې خفه کېږي چې لکه دا ولې پاتې شو بلکې وایي دا وخورئ نو خلکو باندې هم خوري په خپل او بل په دې کې کرکه نه کوي چې جوته شي هغې کې کرکه نه کوي که مثلا ته د هغوی چې دی نو نوکر او تا ترې رزق وخورو هغه ورته کښېنیست بیا خوري دا خبرې ترې پکې نشته
نو رزق الله تعالی چې د ټولې دنیا نه رزق هغه مکې معظمې ته ځي او بهترین کوالټۍ والا شی چې دلته په سعودي عرب کې ملويږي ولې وارزق اهله من الثمرات ابراهيم عليه السلام ته دعا کړې چې الله تعالی د ټولې دنیا نه وته سامان راځي رزق او راځي الله پاک رزق هغه پیدا کړی دی خو ابراهيم عليه السلام ډېر عجیب خبره وکړه ویا الله رزق ورکړه خو من آمن منهم بالله واليوم الاخر الله تعالی چې په تا باندې ایمان راوړ او په ورځ د آخرت نه وروي ته رزق ورکړه نو الله تعالی ورته وویل نه ګوره زمانه په دې دنیا کې زمانه هم پراخه ده نو کچا کو پر کړه د غلم رزق ورکو او کچا ایمان راوړ د غلم رزق ورکو خو دومره خبره ده چې بیا به کافران ورته راکاږم او مؤمنان به جنت ته داخل نو په دنیا کې هر چا رزق ورکو نو لمو چې ابراهيم عليه السلام دا دعا وکړه چې الله تعالی مؤمنان له ورکي او کافران له مو ورکي و دا غي وجدا چې مخکې ابراهيم عليه السلام یو سوال وکړو ابراهيم عليه السلام تعالی تعالی اني جاعلك للناس اماما په دې 124 نمبر آیات کې چې الله تعالی وته عزت د خلق لپاره امام جوړو ابراهيم عليه السلام من ذریته زما د اولاد بس کیږي نو الله وته ویلا ینال عهد الظالمین ولې زما وته ظالمانو ته رسیږي ولې پستا اولاد کې کوم ظالمان دی ولې امامت نه ورکو نو دلته کې ابراهيم عليه السلام د ادب د وجه نه چې څنګه بیا د سیمه چې الله تعالی دې ټول رزق ورکړه الله تعالی ورته بیا وایي چې بیا دې سوال وکړو ابراهيم عليه السلام په دې کې وی الله دې مؤمنانو د رزق ورکړه الله تعالی ورته نه اپ زما قاعده جدا و چې امامت په نیکانو ورکوم خو رزق ورکړم الله تعالی ورته نه ومن كفر فامتعه قليلا چا چې کوم ورکو نو دوی ته هم لګره پیدا ورکوم نو زين تاسو راځي چې اوس کافران په ډیرو مزو کې دي او الله تعالی وی قليلا نو علماء وی دا مطلب دا دی چې د دنیا چې د آخرت په نسبت باندې قليله ده لږه ده لکه حدیث شریف کې راغلی دی وی کچرته کې د الله تعالی سره د دنیا دومره قدر وی لکه د مچ د وزن نو کافر انسان له یو ګوتو هم نه ورکړي ولا غره دې زما سره قدر نشته نو قليلا لږه ده ځکه آخرت ډیر دی او دنیا لږه ده نو ځکه الله تعالی وی چې د کافرانو وزلت مهلت ورکړه ثم اضطره الى عذاب النار بغيرك عذاب ورته وبئس المصير او غړي بده ټکانه ده بیا دغه بعد ابراهيم عليه السلام چې دینو هغه بنیادونه د بیت الله شریف جوړول پرون پای کې موږ خبره کړې و نو یې په ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل هر کله چې ټول ابراهيم عليه السلام قواعد من البنيادونه د بیت الله شریف او اسماعیل عليه السلام وصول نو اولنې چې په دې زمکه باندې کوم مسجد جوړ شوی دی نو هغه د بیت الله شریف او مسجد حرام دی یو ځل حضرت ابو ذر رضی الله عنه نبی اسلام ته وی ودا الله رسول په دې مخکز مکه باندې اولنې د عبادت کوم ځای جوړ شو و نبی اسلام وته مسجد حرام وی بیا کوم یو جوړ شو و نبی اسلام وته وی چې بیا بیت المقدس یا ابو ذر رضی الله عنه وته چې د دې په منځ کې څومره فاصله و نبی اسلام وته چې سلويخ کړه ځکه چې دا بیت الله شریف ابراهيم عليه السلام جوړ کو او بیا د بیت المقدس اول یعقوب عليه السلام جوړ کړ نو یعقوب عليه السلام د ابراهيم عليه السلام نه سروي کاله کښ کړ او ابراهيم عليه السلام مخکې تیر شوی نو من البيت اسماعیل عليه السلام وسلام نو به سوي چې کله دا بنیادونه جوړ کړ وای ربنا تقبل منا اے الله تعالی رب زمونه قبول کی انك انت السميع العليم تاوریدون کې چې کوم خبرې کوو زموږ په ډون باندې کوی ولموي په دې کې ابراهيم عليه السلام په عجزیخ کا چې الله تعالی قبول کړي ځکه عمل خو یو کو چې اوس قبول نه نسو کوم او بل په دې کې دا خبر معلومیږي چې انسان په خپل نیک عمل باندې باور نه پکار نو مثلا انسان مطمئن شي چې مرزه کوم منظم کوم تلاوت کوم ذکر کوم بزو پر سره جنت نه مؤمن چې نو هغه د یری او د امید په منځ کې ژوندۍ تیری دا الله نه امید کیږي نه خو به تر ته غاوی کیږي نه چې مزه جنتی مو د الله خلق جهنميان دې څه باندې کې بلکې بیا باندې ژوندۍ تیری و ربنا تقبل منا بل دې دا پیدا معلومیږي چې ګور ابراهيم عليه السلام دې ورغانې ونه کړی چې اوس میګیا دې چې الله مدي سو وکړو مدي سو وکړه بس ساده الفاظ وی ربنا تقبل منا یا الله تعالی زموږ قبول کړي بس ودې دا خبر معلومیږي چې دعا په انسان لږه کوي خو چې په اخلاص سره کوي او د زړه په حضور سره کوي په دعا کې مقصد دا نه دی چې انسان یو غنټه دعا وکړي لږه دعا وکړي خو په اخلاص باندې وکړي او بل چې زړه دې حاضرې دسې دعا وکړي نو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم او بیا
د نبی علیہ السلام په باره کې دعا کړې ده چې ربنا وبعث فيهم رسولا منهم اے الله تعالی په دې کې راولېږي پیغمبر نو پیغمبر به څه کوي یتلو علیهم آیاتک چې لولي بستا آیاتونه نو د پیغمبر علیہ السلام یو ډیوټي دا ده چې خلکو ته به قرآن مجید الفاظ کوي لکه علماء کرام د پیغمبرانو وارثان دي نو هم خلکو ته نازله خیو الف با تا ته خیو ځکه چې یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الكتاب او کتاب ورته کوي دا پیغمبرانو بل ډیوټي دا چې خلکو ته قرآن مجید خو کتاب به ورته خو نو د قرآن مجید یا د کتاب تفسیر به ورته بیانوي نو علماء کرام هم د انبیاء کرام وارثین دي نو ځکه هغوی تفسیر او ترجمه بیانوي بل والحکمه او ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې الله تعالی داسې پیغمبر پکې راولېږي چې دوی ته حکمت بیانوي حکمت څه ته ویل کېږي احکاماتو ته ویل کېږي حکمت ویل کېږي احادیثو ته حکمت ویل کېږي په دین کې پوهې ته نو دا علماء کرام چې بیانونه کوي خلکو ته احکامات بیانوي دا د پیغمبرانو کار دی بل ویزکیهم چې دوی به پاکوي نو تزکیه مطلب دا دی چې پیغمبر به خلکو په زړونو باندې محنت کوي چې ګوره د زړه حسد وباسه د زړه کینه وباسه بغض ترې وباسه تکبر ترې وباسه دغه شان پکې تزکیه پیغمبر علیه السلام د صحابو داسې کوله کله کله به مخامخ یو صحابي ته وي عبدالله بن عمر رضی الله عنه یو ځل روان دی پنسې نه ښکته وي نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل که ته د الله بنده یې نو دا پنسې دې لږ پورته کړه دغه شان یو بل صحابي نو هغه به یخته ډېر زیات اوږده او تهجد لمونځ به لږ کمزوری کړه نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل ته ډېر ښه سړی و چې دا یخته دې لږ کمزوري کړی که نه لږ ډېر دې کش کړي چې دا دې کش کړي نو ښه به وه او بلکې تهجد لمونځ دې وکړو ډېر ښه سړی نو ګوره مخامخ یې ورته ووایي چې داسې کار کوه نو تزکیه به یې د صحابه کرامو کول انک انت العزیز الحکیم او بېشکه ته غالب یې او حکمت والی د دې وجې نبی علیه السلام فرمایلي دي چې انا دعوة ابي ابراهیم ما چې الله تعالی د نبوت راکړی دی نو دا ابراهیم علیه السلام زما په باره کې دعا کړې وه چې الله تعالی په دې کې پیغمبر راولېږي نو زه د ابراهیم علیه السلام دعا یم وبشرا عیسی او د عیسی علیه السلام زیری یم ځکه عیسی علیه السلام خپل قوم راجمع کړو وایي زما نه بعد به یو بل پیغمبر راځي د احمد صلی الله علیه وسلم نو نبی علیه السلام وایي زه د عیسی علیه السلام زیری یم او زه د خپل مور ابۍ خوب یم ځکه بیبي امینه وایي چې کله نبی علیه السلام پیدا نو ما خوب ولیدو چې زما د جسم نه یو نور ووتو او داسې رڼا ده چې دا فارس او دا روم او دا ټولې علاقې روښانه کړې نو نبی علیه السلام وایي دا زه د خپل او د خپل والدې هغه خوب یم چې هغې لیدلی و الله تعالی ماته نبوت راکړو نو ابراهیم علیه السلام د نبی علیه السلام په باره کې دعا کړې وه چې وبعث فیهم رسولا منهم راولېږي په دوی کې پیغمبر چې دا کارونه وکړي نو دې کې د ابراهیم علیه السلام هغه واقعه الله تعالی په دې طریقه باندې ذکر کړه وإذ قال إبراهيم او هر کله چې وی ابراهیم علیه السلام رب اجعل ای زما ربا وګرځوه هذا بلدا دا ښار آمنا دا امن والا وارزق اهله او رزق ورکا د دې اوسېدونکو ته من الثمرات لهم قسم میوونه من آمن منهم چا چې ایمان راوړو د دوی نه بالله الله تعالی والیوم الاخر او ورځ د آخرت قال وفرمایل الله تعالی ومن کفر او چا چې کفر وکړو فأمتعه قليلا زبوت پیدا ورکم لگا ثم اصطره دبراکم الى عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير او غاڑی ربر ٹکانا دا وإذ يرفع إبراهيم القواعد هرکل چمچتولی إبراهيم عليه السلام بنيادنا من البيت وبيت الله شريف وإسماعيل عليه السلام وصره ربنا تقبل منا ندسيوي جئ زمغربا قبولك زمنا إنك أنت السميع العليم بشكة توحيدك أو علم عليه
ربنا اے زمونږ ربا وجعلنا مسلمین لك او موږ وګرځوه تابعدار د خپل ځان لپاره ومن ذریتنا او زما د اولادنا امة مسلمة لك یو امت چې تابعدار به وي ستا وارنا مناسکنا او وښیه مونږ ته احکامات د حج وتب علینا او توبه قبول کا زمونږه جبرائیل علیه السلام راغی بابا ابراهیم علیه السلام ته د حج طریقه ښودله خو د دې نه مخکې جبرائیل علیه السلام آدم علیه السلام ته د حج طریقه ښودلې وه تفسیر مظهري لیکلي دي چې آدم علیه السلام په هندوستان کې وو وی د دې ځای نه جبرائیل علیه السلام روان کړی او پیدل یې بوتلی و حج له او آدم علیه السلام په خپل زندګۍ کې څلوېښت حجونه کړي دي د هغې نه بعد خو طریقه ورته جبرائیل علیه السلام ښودلې وه دغه شان دی نبي علیه السلام ته د لمونځ طریقه چې نوم دا ورته جبرائیل علیه السلام ښودلې وه نو نبي علیه السلام ته چې د لمونځ طریقه ښودله نبي علیه السلام یې بوتلو د کعبې شریفې خواته او د سهار لمونځ یې ورته وکړو 2 رکعته سنت بیا 2 رکعته فرض وی دې طریقه باندې لمونځ کوي خو اوله چې کله لمونځ وکړو جبرائیل علیه السلام د سهار ټایم ده نو په تیاره کې وکړو په دویم ځل په دویم ورځ چې لمونځ کوو نو په رڼایي کې وکړو نو دې نه دا خبره معلومه شوه چې لمونځ په رڼایي کې هم جایز دی په تیاره کې هم جایز دی نو دې وجې نه په دې دین کې ډېر زیات پراخوالی دی دغه شان د ماسپښین لمونځ چې دی یو ځل یې په دې اول ټایم کې وکړو او بل ځل یې لږ ناوخته وکړو نو دې وجې نه فقها وایي چې ګوره د ماسپښین لمونځ چې فرض که ووړی نو په عربو کې به ګرمي سیوا وه نو هغوی به دا لمونځ لیټ کړو داسې 3 بجې به د ماسپښین لمونځ وکړو او چې کله به جمع وو نو بیا مثلا په 12 نیمې او کم په یوه په دې باندې بیا جمع کول خو موږ به دلته یو نیمه باندې ټېکلې ولیده چې لکه دې نه محفظه یې نه او د بعضې خلکو ذهن دی چې دا په یو نیمه کېږي بله نور په بل وخت نه کېږي نه په یو باندې 12 چې شوې ټایم روان شو که به 12 نیمې لمونځ کېږي په یو کم په یوه هم کېږي په یوه باندې هم کېږي څه خبره ورته نشته دغه شان مازدیګر لمونځ جبرائیل علیه السلام یو ځل وختي وکړو بله ځای ناوخته وکړو د عربو قانون دا دی چې هغوی بس مازدیګر لمونځ هم ډېر وختي کوي بس دغه مثلا په دې ورځو کې هم په 4 بجې باندې است هغوی لمونځ کړی ځکه ټایم داخل شي موږ هم دا نقشه چې لګېدلې ده په دې کې یو لیکلی دی عصر یو مثل ثاني دی مثل ثاني مطلب دی چې ماسپښین ټایم تېر شو بس مازدیګر لمونځ روا دی کولی شي څه مسله پکې نشته په 2 نیمې باندې هم په دې ټایم کې لمونځ روا دی په 5 باندې هم روا دی نو خو موږ خلک عادت نه یو دغه سنت طریقې سره دغه شان ماسخوتن لمونځ دی نو په اوله ټایم کې هم کړی دی په اخره کې هم کړی دی نو خلکو ته به ګورې که مثلا خلکو له خوب ورتلو لکه اوس قانون دا دی چې موږ د نقشې بیخي فرض کړي دي لکه د خلکو دا خیال دی موږ یو څو ورځې چې ټایم بدل نه کړو 2 کسان وایي یاره ټایم بدلوئ که نه که نه ولې دا خو نشته ټایم وختي داخلېږي لکه اوس په 9 نیمو ته به ټایم ځي نو دلته کې په 9 نیمې چې موږ لمونځ وکړو بیا پکې پاو سره په لمونځ ولګي او بیا په کم په 10 ترجمه شروع وکړو په باندې په 10 باندې به خلک ځي اوس که موږ وایو چې لکه په باندې لمونځ مه اړوئ یو خلک هم کاپیر کوي په نقشه کې لیکلي لکه نقشونه د قرآن مفهوم نه ده ثابت نه د اسمان نه راغلي ده خو په حدیثو کې دا راغلي دي چې د ماښام ټایم مثلا ختم شو او تیاره شروع شوه او په دې اسمان کې سرخۍ ختمه شوه او بیا پسې هغه سپینوالی ختم شو چې ختم شو د ماښام ټایم ختم شو اوس ماسخوتن جاري شو کېږي خو زه خدای پاک دې رحم وکړي نو چې د خلکو عقل په دې خبر باندې سره بېخلا شي نو لمونځ جبرائیل علیه السلام هم نبي علیه السلام ته هم ښودلی او ابراهیم علیه السلام ته د حج طریقه ښودلی وه ابراهیم علیه السلام ورته دا وایي ربنا ای زمونږ ربه وابعث فیهم راولېږه په دوی کې رسولا منهم پیغمبر په دوی کې یتلو علیهم آیاتک چې ولي په دوی باندې ستا آیاتونه ويعلمهم الكتاب او چې ښیي دوی ته کتاب والحکمت او شریعت ويزکیهم او چې پاکوي دوی لره انک انت العزیز الحکیم بېشکه ته غالب یې او حکمت والی